ګیلمن وزیر الله رب العزت دې ته بخښنه وکړي، الله دې د شهادت قبول کړي. یقینا مرګ دا یو داسې حقیقت دی چې د دې نه د هر یو مذهب والا انکار نه کړی دی او نه کولی شي، ځکه دا هر چا له راځي، که مسلمان دی که کافر دی که مشرک دی. او تقدیر مسله داسې ده چې د انسان څومره وخت الله لیکلی وي هغومره به وخت تېروي دنیا کې، او د هغې نه پس به دی مري. بعد د تقدیر کې به دغه لیکلی الله دې وبخي. به هر حال د دوی د مرګ سره یو مسله رامخې ته شوله چې هغه غیبانه جنازه کول دي. مخکینه مسله ده، خو لکه د ګیلمن د مرګ سره لږه زیاته په دې وجه باندې شوله چې مختلف ځایونو کې غیبانه جنازې وکړی شوې د هغه، او بیا خاص کر په داسې توګه باندې وشولې چې د هغه تصویر مخې ته کېښودلی شوی او خلکو ته جنازې کړي یو قسم لانو. د هغې باره کې لږه خبره کوو چې آیا غیبانه جنازه په اسلام کې څه حکم لري، جایز ده او که ناجایز ده. نو غیبانه جنازه کول په اسلام کې د دې څه حیثیت نشته دی، داسې څه حکم په دې باندې نشته دی. البته یو حدیث چې هغې کې د نجاشي باچا د هغه د جنازې د غیبانه جنازې هغه پیغمبر علیه السلام مبارک کړی ده، نو د هغې نه بعضې علما استدلال کوي چې یاره غیبانه جنازه چې کوم ده نو دا جایز ده. نو یاد ساتئ بعضې څه څیزونه داسې وي چې دا د انسان د خصوصیاتو نه وي، لکه غیبانه جنازه شوه د نجاشي، نو دا د هغه دپاره خاص وه. الله رب العزت پیغمبر علیه السلام مبارک ته د نجاشي دا جنازه چې کومه ده مخامخ کړې وه، باقاعده هغه ته ښکارېدله. لکه څرنګه چې یهودو د پیغمبر علیه السلام مبارک نه تپوس کړی د معراج په شپه باندې چې کله اسمانونه واپس راکوش بیت المقدس باره کې دې تپوس کړی چې هغې کې څومره دروازې دي او کړکۍ وغیره ورڅه که نه. الله رب العزت پیغمبر علیه السلام مبارک ته داسې مخامخ کړی وي، نو هغوی ته ښکارېدل خو یهودو ته نه ښکارېدلې. وی دومره دروازې دي، دا دي دا دي، پکې هر څه ورته دومره ستنې دي، ټول هر څه قصې ورته ذکر کړه. دغه رنګې د نجاشي دا جنازه چې کوم وه دا پیغمبر علیه السلام مبارک ته الله مخامخ کړی و، باقاعده پیغمبر علیه السلام مبارک ته ښکارېدل او د هغې جنازې کړې. نو صحابو دپاره چې کوم و نو دغه غیبانه جنازه شو، د پیغمبر علیه السلام مبارک دپاره صحیح جنازه شوه. نو د دغې حدیث نه دا استدلال کول چې غیبانه جنازه صحیح ده دا غلط ده، ځکه دا د هغه د خصوصیاتو نه، بل د پیغمبر علیه السلام مبارک یو معجزه وه، الله رب العزت هغه ته وښودله او جنازې پرې وکړله. که چېرې غیبانه جنازه جایز وی د دغې حدیث ته، نو ډېر داسې صحابات چې هغوی د مدینې منورې نه بهر شهیدان شوي وو، باقاعده پیغمبر علیه السلام مبارک ته د هغې د جنازې اطلاع هم میلاو شوې وه، پیغمبر علیه السلام مبارک نه و تللی او د هغې جنازې ته پاتې شوي وي. نو په کار و چې هغه ځای کې پیغمبر علیه السلام مبارک په هغه صحابو باندې غیبانه جنازې کړې وي. یا که چېرې جایز وي نو د دغې حدیث نه وروستو داسې یو صحابي یا یو تابعینه داسې څه ثابت نه دي چې هغوی د چا جنازه غیبانه کړې وي. نو تر دې وخته پورې هم دغه مسله را روانه ده، داسې چې غیبانه جنازه چا هم نه ده کړې د هغې نه وروستو. نو اوس که په دې دور کې ما تا راپاسېږو دغه حدیث نه استدلال کوو چې غیبانه جنازې صحیح دي، نو دا بالکل صحیح خبره نه ده. بل د جنازې په شرایطو کې یو دا خبره هم ده چې مړی به موجود وي نو هله به جنازه کېږي، چې موجود نه وي نو بیا مطلب جنازه پې څنګه کې. بل دغه حدیث د نجاشي دا ابتدایي وخت د اسلام و، ځکه چې هغه وخت کې اسلام لا په مکمل توګه باندې نه و راغلی، نو دا ابتدایي وخت د اسلام هم کېدی شي، نو د هغې نه وروستو بیا د هغې نه منع راغلی ده. نو نه د کوم صحابي نه وروستو دغه خبره ثابت ده، وایي شو چې هغې د چا جنازه کړې وي، لہذا د دغې حدیث نه استدلال کول صحیح نه دي. ډېر داسې صحابه چې د هغې خصوصیات دي، لکه یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام مبارک ته فرمایي یا رسول الله، دغه رنګې ما نه چې کوم دی نو د خپل کور والا سره په روژه کې هم بسترې وکړله، زما دپاره څه حکم دی؟ نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته وفرمیل چې یاره 2 میاشتې به پرله پسې روژې نیسي. نو اصحابي یا رسول الله ما نه خو په دې 1 میاشت کې چې کوم دی نو
کنټرول ونه کړی شي نو زه به 2 میاشتې څنګه روجې ونیسم. پیغمبر علیه السلام مبارک ته وفرمایل چې بس شپېتو مسکینانو ته به روټۍ ورکړې. یا رسول الله زه خو په خپله باندې مطلب ډېر غریب یم نشم کولی. نبی علیه السلام مبارک ته په دغه وخت کې څه کجورې چا هدیه کړې وي هغې وله ورکړې وي دا واخله خلکو له ورکړه. نو پیغمبر علیه السلام مبارک ته دا صحابي و چې یا رسول الله په مدینه منوره کې زما او زما د کور والا نه سوا څوک غریب شته دی نه مطلب دا دی چې د دې حقدار خو زه یم چې زه وخورم په خپله باندې. وی پیغمبر علیه السلام مبارک وخاندل ورته ویې چې زه بس دغه ته وخوره دیواله. نو دا د هغې د خصوصیاتو نه شو دا زما او ستا دپاره دغه حکم نه دی چې ما او تا به هم دا شانې کوو. یا بل دغه رنګ یو صحابي چې هغه د جنگ دوران کې چې کوم دی هغه مونځ ته ولاړ په غشو لګېدلی او وینې د هغه د بدن نه روانې وي د هغې باوجود هم هغه چې کوم دی نو مونځ کوي لګیا دی. نو زما ستا دپاره دا حکم نه دی چې زما ستا د بدن نه دې وینه بهیږي او مونځ دې کوو دا د هغه د خصوصیاتو نه دي. نو ډېر داسې خبرې چې هغه د صحابو د خصوصیاتو نه دي نو د هغې د وجې نه په نورو باندې موږ او تاسو دغه نشو محمول کولی چې یاره بس ګنې غیبانه جنازه هم جایز شوله یا دغه رنګې دا نورې مسلې دا هم جایز شو. نو لحاظه په دې کې ډېرو محدثینو توجیحات کړي دغه حدیث نه مختلف قسم که زه دلته بیانوم په هغې باندې وخت لګي خو لحاظه لنډه دا خبره چې غیبانه جنازه چې کوم ده نو دا نه ده صحیح. نو که یو سړی کوي نو مطلب دغې حدیث نه استدلال کوي نو دا خبره هم غلطه ده. والله اعلم بالصواب.